او د پیښور اوسیدونکو لس کاله پس به آینده نسل تاسو ګورئ الکان به ډمان وي او جنکای به ډمي د وی سی آر او د ټي وي د برکته به زمون خزي ډمي وي او زمون زامن به ډمان دروغ وایم زمون خزي به ډمي وي وګورئ د ټي وي په پرده د ډمي چې کم فیشن دا خزي وګوري سبا له هغه فیشن جوړ کړی او پکې سخانه کې روان د ټي وي په پرده د ډم چې کم فیشن الکانو ګوري سبا هغه فیشن الکانو جوړ کړی او پکې سخانه او کابل کې ګرځي آئنده نسل با ډمان وی ډمان 18 کروڑ روپے د ټي وي د سټیشن افتتاح شوی و په صدر کې صدر صاحب افتتاح تراغله مونږ پکې قران ویل مونږ پکې قران ویل مونږ قران جشن خیبر کې وایو دوی په نامه څه کې دي دا د وی جته میا نور جمال گدڑ شجر سب حلال دیو ملازو نور جمال نامه وا چرته گدڑ وشته الکان ورتل دا گیدڑ خو حرام دے ورسو کوئی حرام دے تو ملازو حلال دے لارال ویل میاں جی گیدڑ حلال کے مردار ویل مردار کون کہندے کہ گیدڑ حلال وی جی نور جمال کہندے کہ گیدڑ حلال وی پھر ٹھہرو جد نور جمال نے کیا کہ میں کتاب ویکھاں کتاب راغستے دے وی سنو میاں جتھے میاں نور جمال گدڑ شجر سب حلال عزیزانو زمری اورزه گدڑ او میلو رو غخت چراشی رور ولی جوړو میټینګ دے میټینګ دے اغي چرال زمری ورتوي چې خبره دادا چې ښکار بکاو دین پس خو په اتفاق ښکار بکاو خو په اتفاق وکاو ګیدړو میلوي چې بادشاہ د زنګل چې مونږ سره اتفاق کوي مونږ نور د خدای څخه غواړو صاحب بل وځي چې غرته تلی دي یو خرواله ده یو وسای والده یو خرگوش والده چې ښکار راوړو زمری ورته وي چې زه بادشاہم د ځنګل مشرم او میلو ته تقسیم کا هغه ورته الامر اوضح خبر اخلاص ده خبر صفا ده دا خرستا شو تم غټه دا خرم غټ دا ستاش او دا اوسه زما عمر ده نو دا زما شو او دا ګیدړم وړو کې ده او دا خرګوشم وړو کې ده نو دا د شو زمری چې یو سپېړه ورکه میلونه بوټي سترګي وېست اخو پرېدا چې د ځان په ویر اخته ده دې ګیدړ ته ته تقسیم وکا زر کو هغه چې خبر اخلاص ده دا خر به اوسو خوري دا اوسه به غرمیله خوري او دا خرګوش په دې د مازیګر چایش زمری ورته شاباس داغه سي تقسیم خلق کوي او په ایمان وای چې دا تقسیم دې زده کړه کم ځای هغه ویجی استاد مې پکې نشته دا تقسیم مې د میلو د سترګو نزدک ا میلو د خدای به وقوفو د ځاني سای پکې ویلا سترګې وته اوس کما ویلې چې یو پاوتی کبه پکې زمو خرم زما د سرم خطر وا او ما وی چې راشه د ارڅ د دک
بابا چې د چا مرکز د چای صوبه د چای الته تکم کو جای چې ته چې د چواریانو مشری بزوال. بیا زما متعلق یو خبره مشهوره ده د خره متعلق مشهوره شوی ده داغه جواب ما اڅ شو زیړ والا مولا اواز اچي اواز نو سره یو کیسټ ته هغه واوري ما په کیسټ کې دا ویلي چې مولانا فضل الرحمن چې د مفتی محمود مرحوم زوی دی د تخر ویل یا بنظیر تخرا ویل دا شرافت ته نه دا تهذیب دی نه ټیک شو دا انسانیت ته نه کدا ټکه ثابت شو چې ما کړی ګیره به کلام او پخره به سوریږم. نعره تکبیر او کنی نو د پخې ډمې بچیا نور پراپیګنډي لګی دي چې تا ما پورې داله کوي او تړلا نو ما ته چاوي چې دا په خډمه څه ته وي مال په خډمه د ایرمنډې ډمې د لاهور چا د وړوکوالي نه خرابوي دا هغه د پخې ډمې زوی نور څه په لاس نه درتله نو زما متعلق دي دا غلطه پراپیګنډا وکړه. زه دومره کمینه او رزیلم چې د داسې خلقو متعلق به زه دومره ناشایسته الفاظ ویم جګړې به کوم والله د مړی نه نیسم هر څه به کوم لیکن نازیبا الفاظ په جلسه کې ویل یا په تقریر کې ویل دا د انسانیت تقاضا نه ده. پاتې شو دا خبره چې مولیان ښځو پسې لاړ مولیان ښځو پسې لاړ دا چې څوک وایي هغې ته ووایه چې د صدر ایوب په وخت کې تاسو فاطمه جناح ښځه نه وه فاطمه جناح ښځه وه که نه د هغې اول سپورټ چا کړی نه 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 یو منټ صبر ولې قربان شو کړی ټیک شو اول سپورټ یې چا کړی دا تپوس ته وکړئ. دویمه ده چې فضل الرحمن ښځې سره ملاقات کړی په دې ملک کې چې ته اوسېږي تاسو په ایمان وئ په دې بنو کې بازار کې 2 لکه ښځې نه ګرځي او زه د دوای په دکان ناست یم خو چې ګورم ښځه رانه نوځي چې ګورم ښځه رانه نوځي چې ګورم ښځه دا چل دی کړي او دا چل به کړي. په لاهور کې مې یو خبره کړې وه مال والله د دې ملک علاج ووټ او جمهوریت نه دی د دې ملک علاج د ایران غوندې انقلاب دی 12.5 کروڑه پاکستان دی چې 2 کروڑه مې حلال کړي نه نو دا 2.5 کروڑه د سړي زامن کیږي نه ته پوه شې په خبره 2 کروڑه به حلالو مولیان ښځو سره مرګري شو. عزیزانو تاسو په ایمان وای که جماعت اسلامی والا دا خبره کړي دین دا تاسو که چې تاسو د مشر 2 غنټې په بند کمره کې بنظیر سره ملاقات کړي کنه ها کړي کنه وکیل 2 غنټې فضل الرحمن خدا سے ملاقات کولو چې کیمرامینان هم ورته ولاړو د په بند کمرې کې ور سره 2 غنټې ملاقات کړي کنه دیکھو وګورئ کتار سے کې خیر دی کتار سے کې خیر دی نو زما ستا دا سنبای د ګډې د فلم پروت دی او زما د چیلې د هر وخت کاري لکه شرم وکړئ او په دې ګریوان کې وګورئ. بله دا چې ما پرون تا سره هم د مرګرتیا کوشش کړی تاسو ته ما ته مخامخ 3 شپې د چا په کور کې دا بات شوی او خبره چا نه منله
سره چې دوه ټانګې خلک نه وي هغه ما سره په کوټه سیستم باندې باز کوي دوه ټانګې اصغر خان غوندې سړی هم کینی کوټه سیستم باندې باز کوي دوه ټانګې خلک ورسره نه خبره خو تاسو نه منله نو عزیزانو که ته مانا شل کاله مخکې ښځې سره ملګری وی خیر دی که ته ننم ښځې ته مور وی خیر دی او که ما ورته ښځې ته خور ویلې نو زه کافر شوم دی خو وګورئ اگر چې زه د ښځو مزه ګوره سخت خلاف اول به دا بې نظیره مړه کوم یا دی په کور کې کینو سخت خلاف خو دا جواب ستاسو د دې پراپیګنډې کوم چې ته که یو ښځه بربنډه ګرځي او هغې ته مور وی نو خیر دی او که انما المؤمنون اخوتون باندې ما عمل وکړو نو زه پې کافر شوم دی خو وګوره د ملا د ښځې لوی ملګری خو ملا دی را پیدا نه چې ملا ورته په غوږ کې بانګ وي ملا چې تا ته نه ویلي چې قبوله کړې دی دا ملا صاحب که نه ته دې ښځې ته نږدې کېدی شي وایي لکه چې ملا نه ویلې ورنږدې به شي بیا دغه ملا دی چې حلالۍ یې درته ملا په غوږ کې بانګ ورته ملا وي جنازه یې درته ملا کوي 200 قسمه طلاقونه دي داغه علاج درته ملا خي چې غلط شي خطا شوي د خلې نه دي څه وته اصلي دوست خود ملا دی د ښځې ته خو آرامتوب دپاره ملګری بې غیرت راشه پرون وګورئ د هندوستان یو ډم راغلی دی دلیپ کمار نامه ده د وزیر اعظم او د گورنر په جګړه ده یو وایي زه په ځان سوروم بل وایي زه سوروم یو وایي زه سوروم بل وایي زه سوروم بې حیا قومه بې غیرتو زه خدای دې ستاسو بیړه غرقه کي چې تاسو دپاره څوک الیکشنې کوي تاسو دپاره څوک حکومت دې خلقو له جلسې کې دې خلقو دا خو د ګډې روڼه دي خو چې څوک ورته شین بوټی وخي هغې پسې بین بین نارې وي دې که نه دې قوم ته دم راغلی دی په سرکاري اعزاز یې ګرځۍ لګیا دی نن د ضیاءالحق روټۍ ده په پنډۍ کې هغه ډم ته او د ټول پاکستان ډمې او ډمانې ورته راغوښتي نن یې روټۍ ده بله شپه په ګورنمنټ هاوس کې روټۍ وه د دلیپ کمار نو سړو کې ناست دی او څومره معززین چې تلي دي نو هغې ښځې ځان سره بوتلي دي ځکه نن سبا خو لوی معززتوب دا دی چې ښځه به ځان سره بوځې ته به رستی او ښځه به دې مخکې تا نه به دې ښځه مخکې ستا دوست ته لاس ورکړي دا زمونږ د زمانې معززین دي نو تقاضا وکړه ښځو چې دا دلیپ کمار لږ دننه راولېږئ چې مونږ هم غاړې باسي ما په پېښور کې ویلي چې واورئ که د چا فوټو مې دلیپ کمار سره ولیدو زما دې په خدای قسمي کم پرېږدم چې درنه مې پرتګونه نه وي ویستي ستا په پاکستان کې شرافت او معزز هغه خلقو ته ویلی شي چې د چا ښځې او لوڼې بربنډې ګرځي څوک د خپلې ښځې نه نه خبر څوک د خپلې لور نه نه خبر څوک د خپل زوی نه نه خبر دا ستا د ملک معزز خلق دا تاسو مونږه ګیرو والا پرتوګ اغوستو والا دا کمینه چې په خپلو کې کینی مونږ ته رزیلان وایي
د پاکستان لوی کمینا او لوی رزیل هغه لوی سرمایه‌دار دی. د دروغ مزه لنډ یو سړی وغټ نو سرمن باندې به دا برې ته داسې غوړې کړې چې راوبو ته اجره کې بدان بټیاران دا ناس الکه سدي خوړې خان ساګ به خوړې تاسو خوړې خان غټه غوښه تاسو خوړې جی دال می خوړې دته به خان تاسو خوړې روندې او ګورم دوی دسه کوي کوم خیال کړی دسه دی هغه بریتو علاقه کې چرته کشمیر فتح کړی پروسه ورمنډه کړی کینه خدای دې خوار نه کا او د ناقې په سړک تازان نه ډبنګې جوړ کړي دي یا د ناقې دغه په کلی کې ځان نه ډبنګې جوړ کړي دي څوک درته سویل شي دادا چل مکه وا پارام کینا دادا چل اے سړیو خزو تراغه خزو تل خزو کشمیر لازم خزو ورتل ممال ته خو جنگ دی لازم پاتې کېږم نه والمزل عزما او دا اندوان بداسي تاسو او داسي چې ټول کې مک خزو زنو الله دې ملش چې کشمیر ته تل او د غره په خوا کې ولاړ دی او دا توپ غړمبار دی نو چې غړم شي کله دی یو کانی لاندې سر نه باسي کله بل غړم پدې کې وی کته چې یو خر ولاړ دی او واخه خوري نو دی و چې یا الله دا خر څنګه بیغمه ولاړ دی واخه خوري او زما اړوس کاش کی خدای چې زه خدا خر وې لګ بیغمه خو بوي پدې کې چې یو سات تیر شو په اخرم بم را وګرځیدو چې غړم شو خر والی زولو چې وی کته وی یا الله شکر دې چې خر نه ما نو تاسو د خزو پهلوانان یې او د خزو ترزن یې د کلی کوڅه کې ځان نه د پړان جوړ کړي دي تاسو تر نه ناغسړي برته دادا چل کولو او چې ګور نه پولا زرد فرنیان ماکوتیان خلکو به چې برته توکته نو رښتیا برته غوړي اجره کې ناشته او دا غریبان ته غیر چاپیر ناشتي نو زوی په منډه منډه راغې وی چې بابا وی تا به چې په بریتي غړولې سرمن خو پښو یوړه دی ورته وی چپ شپ یاره دی غرکشه وی والله کټو کې کوم مور مې راته ویل چاله سرمن پښو تختول نو کران ورته وی چې خان بریتي به په سرمنې غړولې مونږ ته به دی چې پولاونه مې خور دیکھو گورئ د بیروپیت راز علی الدوام نه پاتې دا بتاسلا ناصر خان اسلامی کیسٹ ہاؤس بیرون کچہری گیٹ اشرف روڈ سرائے فقیر خان پیښور ښار کې د ناصر خان فرار سات ملاویږي دا سوال ټکیږي چې د ملک قانون قرآن او حدیث چې د ملک قانون قرآن نو سلویخ کاله د پاکستان حکومتونو چې اسلام کم په شرمونو شرمولو الله دې امان را کی دومره په 200 کاله حکومت کې پیرنګیانو نو شرمول لکه دې د پیرنګي پر کټیانو چو شرمول آریو چر اوس موجوده حکومت وګوره اسلام 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 ڈلن لگیا دی اسلام اسلام پتہ نہیں کہ اسلام دیت شہیدی پتہ نہیں لگی آیا بادشاہ کور کے د دوبی خزراله جړل چې جړلې بادشاہ خزه ورته ویل چې ونی جاړ وی لنډه مړ دې د بادشاہ خزم په جړا بادشاہ کور تراغه خزه وری جاری وی لنډه مړ دې بادشاہ په جړا اوس پختل نه کې لنډه څه بادشاہ بار راغه دربار تا چې بادشاہ په جړاو لکه زمونږ صوبه سرحد کې گورنر صاحب جاری نو دا وزیران په ور سره مخم وي او یاله د پارلیمنت دغه څه شه ده
میټینګ دی د پارلیمنت. تاسو د خپل پارلیمنت کتلې دی؟ پارلیمنت دی، پارلیمنت. بادشاہ دربار ته راغی، په جړا دی وزیران جرنیلان ته پوښتنه صاحب ولې جاړي؟ وی چې لنډې مړ او وی په جړا. کابینه راغله، صاحب ولې جاړي؟ وی لنډې مړ دی او وی په جړا. یو پکې تاسو کو چې دا لنډې ډېر شو خبر نه یو. بادشاہ جړل چې لنډې مړ دی نو مونږ هم په جړا شو. بادشاہ نے تاسو صاحب لنډې سوکو وی چې نیم خبر کو خزر نه جړل چې لنډې مړ دی زم په جړا شو. بادشاہ کو تراوی خزی ته چې خزی دا لنډې سوکو ټول بادشاہي په جړا وی خبر نه د دوبي خزی جړل چې لنډې مړ دی نو زم په جړا شو. چې د دوبي خزه راوخته دی اختی وزره لنډې سوک دی ټول سلطنت جاری وی لنډې زما د میړه یو خر آمر دی سیبا چل پتہ نه لګ. اسلام 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 ټول لګیا دي کې دا دی را روان دی کې دا دی را بشي کې دا دی را. اسلام درې خبرې ټول دروغ و ایمان پیدا کوي. کله سملې منبر در تراغه او درته وې چې اسلام دې اورا بشي نو که ایمان ځان کې لړۍ د دغه ګریوان نه ونی سي او په دغه خله یو سوسو کوي چې دا خله ولا د وینو ډکه. که وزیر در تراغ او درته وزیر لا پتا ټول ټوکرای کی او زمونږ وزیران امریکای ته تیری دلته به استقبال تیاری کی. تب وګوره دا به ضمیره قوم دا به لکای چي دي دا به زرګونو خلک روان چاله امریکای نه رااله. امریکا څخه کعبه ده. امریکای غوندې رزیل ملک به په مقدس مکه باندې دی. دا خو مونږه داسې شی فرض کړی دی د خدای دین ټوکې لوب مسخره د خپل طبیعت دین. ایو پیرو یو کلی ته تلو اکلی کې سګوري چې ته پرم په 2 پیسې سیر دي او زعفران او سوچا غوړیم په 2 پیسې سیر. اوهو یلکه دا خو شهر ناپرسان دی. سوچا غوړیم په 2 پیسې سیر، ټیپرم په 2 پیسې سیر، گازرم په 2. پیروی مرید ته چې بچیا تخته دا شهر ناپرسان دی او الله که پکې گیر شو تپوس کولو والا بسوک نه. مرید ډېر مانداو هغه چې حضرت لګ به ایثار شي ډېر مانده مو دا سوچا غوړي ډېر ارزان دي چې لغوندي او خرمه چې خشم هغه سوچا غوړه خو به خوري خو سټ بدی ګسیم خوري. و چې نه صاحب لګ ایثار شه ډېر خبره چې ایثار شوی دی نو شیخ صاحب شورو په کړی دا او چې میاش 2 تیرې دی شیخ ندا سے کټه جوړ شه چې بیا به پملا کټ راته. بادشاہ اوس حکم کړی په یو سړی باندې چې دا پانسی کوي. هغه سړی مانداو په غاړه کې هغه کړای نه ټینګې دا. بادشاہ ته راپورټ وشو چې دا سړی خو مانده دی او په دې مړی کې کړای نه ټینګي بوټه تی بیا وځي. بادشاہ وی چې بای دا څه ضروری ده چې هم دې پانسی کوي چې د مړی کې کړای ناراضي غټه مړی ولا وګورئ خو یو سړی مړ کوي اور څوک چی ګرځي اوس سپایان ګرځي غټ سړی لټي چې وې کته د پیر سے مرید باندې او وې والله د مړای ولا فټتا راوی دی شیخ ولا لکه ورور کړای د بل چا په مړای کې نه فټ کیږي ونو ما سکړی دی بیرام غر کاشا وې سدي کړی نه دی الته کړای په بل چا کې ناراضي کړی دی اس دی او کړای پتا فټ کی پیر لراغه چې غرق شو ما اوس ما سکړی دی چې وای کړای په بل چا نه فټ وې ما چې درته وی چې 2 پیسې سیر سوچا وړي خو خوري او 60 بدی ګوسی هم خوري
وی پیرا خدای ته ګوره اوس چل کوا. نو پیران خو ډېر هوښیار مې کړه، ډېر هوښیار. زه رښتیا ته هم ډېر خفه یم چې ما ځان مولا کړی دی، ډېر خفه. چغې دي او سوري دي او بدې ورځې دي او صاحبه جګړې دي او جیلخانې دي او په لوی غم اخته یم. که ځان مې پیر کړی وی داسې مذهب یې کولی لوی خوند به. اوس خو صاحبه په قهر اخته د ټریفک د سپای غوندې که ښځه را روانه چې ما که جنۍ را روانه ما که هلکان را روانې ما درې لارې بلاک کړی، درې واړه درته کنځلې کړي. دوست تو خایا چې دوست به دې څوک پیر له کا خزه ورغله په سر ول لاس را کاږي الله دې نورم خکا کجینه ورننا واتم پسینه مینا ورته الله دې نورم خکا. اجي آسان شه ده، مال ده، پیسې دي، خوراکونه دي، سبا ها کو ده، مولا توب ګران کار. نو پیران ډېر هوښیاري. آغا ورته اوس مې خلاصوا وی بداس چل چې سبا لا د دې 500 دا کړای دا پیری ورته وی چې تا نه مخکې به په زور منډه کم او بیا ته په معنا مخکې ور منډه کوا زب ته تب سره ونخلو بادشاہ به یو تپوسو کی او زب یو خبرو کوم ستازان بخلاش. چې سهار شو بادشاہ راغی چې سړی پانسی کی دی پیر په دې کړای ور منډه کړي، مرید په ور منډه کړي، دواړه په فرزون دی، یو وزب په ورزم بل وزب. بادشاہ دا چل څه دی؟ پیر ورته صاحب په باطن کې مې ولید چې په دې کړای کې جنت دی، چې د چا غاړه تپره وته نیغ به جنت ته ځي. زه دې مرید ته وایم چې زه جنت ته ځم او دی وایي چې نه ځم. دا جګړه ده زما او ده. بادشاہ ورته وی چې تاسو دواړه په آرام کې نه جنت ته زه ولې نه ځم، زه ولې نه ځم. کړای بادشاہ په خپل غاړه کې چولې ده او د خپل خلې له اډر ورکړي راکاږي او جګړه شوه دی سټي التا. پیر وی مرید ته چې تخته بیره دی غر کا شزان د اخلاص شو او ما ته وګورئ په دې زمانہ کې بدا بدبخت قوم د 500 کړای ځان ته په خپل اچي، په خپل شهرنا پرسان دے اس پتہ پکې نه لګي. اسلام 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 15 کال وشو اسلام اسلام په ټي کې دمانم لګیا دي اسلام اسلام. دې په یو بل خبره ووري تاسو دا شپانرونه یو شپون مړ کېده زامن ورته بسم الله الرحمن الرحیم هغه ډر ازامن ورته اشهد ان لا اله الا الله هغه ډر ورته د اخر مخ ته پتن لرله کور د چا آباد شو بیگاله بچراغان د چا په کور کې وخر مخیا کور دې وران شنو په قرض دې کارتوس هغه ستو تاسو بنی آدم یې ځان یا نه تاسو پښتو دار زاده چارڅلې کې می تقریر کول مال تاسو کې نه چې منګه پښتانه منګه پښتانه منګه مال هغه وخت کې منګه پښتانه یو چې زمون خزې د شپې په 1 بجه د سلیمانه یوازې را رواني منګه پښتانه لورم چا کرش پکړی به سار چرته تلې وی بیګا سیلای کړه مشپو ها سیلای کړه مشپو کا سویلی کړه مشپو یعنی مونږه پښتانه کینی کین شرمېدلو کې پښتانه پښتون خدای دې دسه څوک نه شرمې لکه نن چې مونږ شرمېږي
منشه نو ستا ډز به د سړیتوب په ځای کې ونه ګورې. راشه کنه که د ډزو شوق دی دی د تورخم نه دی. یو سړی و هغه ښځه ډېره ظالمه وه او بد کرداره وه. نو هغه به یو زیارت لتله، اول ته به دا دعا کوله چې خدای زما دا خاوند په دواړو سترګو ړوند کړه، په ټپو ړوند کړه. ولې چې زه څه کوم چې دی نه ویني. ښځې وی چې دما دا میړه ړوند کړه. زیارت ته وی بابا زما دا میړه ړوند کړه. نو چې زه څه کوم چې دی نه ویني. خاوند به ته تاسو کولو چې ښځې ته چرته دی چې دغه زیارت لازمه او دعا کومه چې خدای زما میړه له ډېر مال دولت ورکې او ډېرې داسې کې او داسې کې. یو ورځ دا خاوند ورپسې پټ پټ تللی دی او د زیارت د پاسه چې کوم غلاف وړېدلی دی که نه، بیا د هغه غلاف لاندې هغه قبر سره ملاس دی چې دا ښځه ورغلې ده وی زیارته بابا. هغه ورته ځکه لاندې خاوند پروت و که نه. ویل ویل نن خو دې اواز هم راکو. ویل زما دا خاوند په ټپو ړوند کا په دواړو سترګو. ورته وی چې کور کې دې زیړه غوا شته؟ وی چاو شته. وی هغه حلاله کا او 3 ورځې د هغې غوښه په میړه وخوروه نو په دواړو سترګو به ړوند شي. دا واپس کور ته راغلی ده چې څه ساعت پسې ورپسې خاوند هم راغلی دی. ښځې څنګه چل دی؟ ویل سړیه دا چاړه واله دا غوا زره لاله کړه. ویل ولې؟ وی نن خو هغه زیارت را سره خبرې مو کړې. اوس ښځې ته دا څه پته ده چې زیارت سره هم دی پروت و. تاسو پوه شوئ؟ غوږ کې دی غوږ. دا هغې ته څه پته ده؟ زما په خپل خیال چې د خندانه زیات دی خبرې ته سوچ وکړئ بیا به پې پوهېږئ نه. غوږ کې دی. حلاله که غوا حلاله کړه. چې حلاله یې کړه نو یو ړومبۍ ورځ باندې چې په خاوند غوښه وخوړه وی ښځې زما د سترګو ته خو څه تیاره تیاره کېږي. چپ غوږ کې. په 2مه ورځ چې غوښه وخوړه وی ښځې دا تیاره خو زیاته شوه. وی بس دا خو د غوښې در باندې اثر وکړو امید دی چې خدای به مونږه ښه کړي. چې په 3مه ورځ یې پې غوښه وخوړه سړي په سترګو لاس کېښو. وی ښځې هېڅ راته نه ښکاري. وی چې ښه بس ړوند شو. خدای دې دا زیارت وی دا د څه چل کو؟ وی چې بس ړوند شو به د نور کاره خو ووتمه خو ښځې بس داسې به وکړمه چې د دروازه کې به ناست یم او چرګان مرګان به شړم. په دې کې څوک سړی راغلی دی کور ته. دی ورته ویل چې راځه سړی په ټپ ړوند دی. چې کش کش دې سړي اورېدلي دي کوتکې ورته راپرېښی دی چې په دا ځای سړی والی دی په ټکي مړ دی. ښځې ورته ویل دا دې څه وکړه بیړه دې غرکشه دا خو دی کولنګي چرګ مړ. چرګانې ډېرو په کور چې څه ساعت تېر شوی دی 2م سړی راغلی بیا دې سړي په کوتک والی وی دا دې څه وکړه ظالمه دا خو دی هغه انګرېزی چرګ مړ. مړه ها چې په دې کې 4 برابر چې 4 برابر کړه. خاوند ورته سترګې پرانیستې دي او ښځې ته وایي چې زه خو جګ جوړې ما تا دې دپاره زیارت ته تلې او دواګانې دې کولې چې خدای زما میړه ړوند کړي چې ستا څه خوښه یي چې هغه کوې.
زه اوس د هر څه خاوند ستا سر خوري خو دا مړی اوس لرې که چې پیوم نه نیسي څوک سړی راغوښتی دی په 100 روپۍ چې دا مړی یو څه دا یو او سیند کې وغورځوه چې هغه یې وړی سیند کې غورځولی چې راغلی چې 100 روپۍ راکړه مړی مې یوړ ویل هغه خو بیا راغی هغه مړی دا دی پروت دی بلې ورته دروازې ته کړی چې هغه یې اوچت کړی وړی دی چې بیا راغلی وی هغه خو بیا راغی ظالمه بلې ور 4 واره چې پې لیږلي دي اخیری چې لګلې دی هلکه چې دا ځل در نه را نشي ګوره سمې غورځوه سیند ته چې د سیند په غاړه دا مړی غورځولی دی چې ګوري یو سړی ناست دی د سیند په غاړه جامې وینځي وایي ویل ته بیا لا راوتی جامې وینځې هغه یې مړ کړی چې داسې په غاړه روان دی یو ماهیګیر روان دی میان نیسي وایي الله اوس میان هم نسي آیم مړ کړی بل یو غوتمارو په دریاب کې میانو پسې غوتی والی پاغې ور ټوپ کړی ویلا سر دې مړ اوچت کو آیم مړ کړی دی بیا راغی سړي ته وی چې وروره اوس مې سمه صفایا وکړه جامې وینځلې مړی را په غاړې ته راوتی بیا مې ور وغورځولو مړ مې کو بیا یې مایګیر په شکل کې راوتی بیا مې مړ کو بیا یې د غوتمار په شکل کې بیا سر نیغ نیغ کولو دې خوا راتلو بیا مې مړ کړو سړي وله 100 روپۍ ورکړه ما ته وګورئ که لږ مقل لرئ او سوچ لرئ نو دینه به اندازو لګوئ چې په مونږ هغه د ښځې کار شوی دی او د هغه سړي کار شوی دی خدای میړه مې په ټپ وړونکي او میړه یې سره ورسره فراډ وکړو او جوړې سترګې ړندې کړې هر څه یې لیده ویل زه څه وینم نه تاسو باندې هغه چل یو سړی په خر به سره چلوله پټوله نو ملغلره بیا مونته چې ملغلره بیا مونته نو ولکې وینځله ناته اولې ته وغورځېده لاړه اوبو یوړه دی اوس سرسام شو او وی چې پاکې نه پلیته خوا پاکې نه پلیته خوا که زه خبر وی چې دا به اوبه رانه وړي ما باډو وینځلی نه وی کور ته راغی مور بچیا څه چل دی وی مور پاکې نه پلیته خوا پاکې نه پلیته مور والا ډاکټر راوسته چې د هلک باندې څه چل دی ډاکټر والا علاج ملاج سوکو دا خبره تی نه هیره کړه چې هیره کړه مور والا پیسې ورکول څوکیږي 100 روپۍ هغه دا 50 والا 50 به بیا درک ولزا 100 به بیا پورا راکې چې ډاکټر زه تلاړو نو ده مور دې زوی ته وای چې بچی دا پتا څه چلو ول ولی وی تا چې وی چې پاکې نه پلیته خوا بیا ور یاد شو چې بیا ور یاد شو الګ بیا چغې کړې چې پاکې نه پلیته خوا پاکې نه پلیته مورم سرسام شو ول تپوس نه تپوس خو تپوس نه تپوس خو ډاکټر پسې سړی راغی چې راشه مریضان خو د یو نه دوه شو ډاکټر چې راغی چې وی کته چې دا خو د یو علاج مې کوله مورم الټه پکې مې هغه زما 50 روپۍ را کورې عام لاړې ډاکټر چې دوی ته وکتو عام سرسام شو ویل 150 خې 150 خې که زه پوهېږم چې دا 50 بمزینو دا خو به مې اغستی نو قسم په خدای دی چې یو د بل نه بدتر دی یو د بل چې یو ځي او بل راځي ا د کپن او د موګي والا کیسه ده مونږ دا تیر ارمان کو چا خو کالی کپنی وستو دا د زن طلاق بچي خو پکې په داسې قهر په دې ملک اخته په داسې عذاب اخته ای مولا رب
سبق ویل استاد ورته لګي سار شه عقل زده کا ویل څه عقل زده کوم ټول کتابونه مې وې مولا شو ویل خزا په یو جمعات ورغله ده په جمعات کې د پیر غوا په جمعات کې تړلې و د پیر غوا و په جمعات د په منبر ناشته ویل دا کافر پیر دا مشرک الله دې د پیر دا مریدانو نه ساته او یادا دا کوته کې چې ګرځي اډنج کوپیان اغیرانی ولې مرګ له والده خلای پټوله ماته کړ دی واپس لاړو استاد ته وای چې دادی کتابونه او دادی مولاتوب زما توبه ده ویل ولی ویل حق مې ویلې او مړکم حق مې وې و کور دی وران شم چې تاسو ویلو چې لګي سار شه چې لګا قلم زده کینو بیا به حق خویلې شي لګي سار شه اوس کینا یو کال د علم سره ټریننګ ورکړي سکال پس په مغه کلی بیا راغی او پیر دی او غوای تړلې ده د په منبر کې ناستو ولرونو خبره واورئ د دې پیر د دې ګیره په وختو کې دا سه اثر دی چې چا سره یو وخت وی ټول مربن مړ کیږي امریدان راغ پیر ته وای چې بسم الله وختراک وختو باسی ورنه ګیره بهم زما غوندې رنگای و مړه اختخلاص شو مریدان ډیر پاتې دي چې ډیر پاتې دي ویلاله اختخلاص شو داسو غپې په جوړ کړي ته په داسې ورټوپ کوڅو په داسې ها خو چې مریدان ته پاسې د پیر چنګ خلنی ولې و مړو مولام دو خپل او دو پردای کې استاد لورغه و داسې چلو شو ویل ما چې درته چې عقل زده کا تم بچوي د پیرم بیړه تبا شو او ځان دې محفوظ شو نمای مناسب لک عقل زده کا لک سوچ کا فتوی چې ورکه سلغوند ځان کې اهلیتم پیدا کا پل شانتم ګورا وختم ګورا چې د دې سړي خو مونږ ټول عمر سلويخ کاله د خلکو دوکه کړی نه یو د مليان وای په ایمان کړی دي کنه مولانا شبیر احمد عثماني زړه پړک نه او چا د دې مسلم لیکو د لاسه چا دې کني او چا ریو چا د ویل شری نظام وای خو چې ملک راغی اقتدار سنبال شو ویل کینه پارم مناسب چرته کور کمانه د موان استاد دې خبرو سره څکار دي زمون په علاقه کې یو مېر دې زور ته تار پیټوم مېر مونږ دغه ته وایو دا کمیټې چیرمن نه تار پیټو یو مولا باندې منډه ترلې ځانې په منبر کا خو چامبر وای بیٹھ یار مسیتی کدھر دم بم پا ککڑیاں مکڑیاں کو تیرا ان کے کام میں کہ ارجی تھے تو کیا نیغ ہونے هغه ته دسه نو دوی مونږ سلوخ کاله استعمال کړی او ان شاء الله د جمعیت العلماء اسلام قوت او زور با ته وګوره چې په دې سرمایدارو با ما درته میچنې او نه ګرځولې نو دا ګیره به بیا ما په دروغه ساتي هغه ورځ په خبر کې پولیس افسرانو یو دوه سپایان په حوالات کې چوي مالک اولی ویجی دوی چانه 10 روپے رشوت اغسته مال خاوله مال خپکیږي خو باندې کوي او ټکي درته وکړو هغه افسر ته وی ول نجی ولی به خپکیږي ما هغه 10 روپے اغسته وی حوالات تلاړو او تا کرا چې پروند کینوانو لس کریټ راغلیو تب کم جهنم تزي پدې مې پوي دا ستا مور پسې خیرات کړو کستا خزه پسې خیرات کړو سپای 10 روپے واغسته کافر شو جیل تلاړو ٹھیک ده جی تا مال 10,000 او 15,000 روپے جمعات لراوړي دا په کومه خوشاله کې دي نو دا مغه خبره ده چې نظرانه نہیں سود ہے پیران حرم کا دیل چور شي رشوت شي مال چراشي شکرانه شي پیر له چور شي نظرانه شي پیر له چور کې نظرانه شي هغه ورځ راته چاوي دلته یو پیر دی تبلیغ والا او خلاف دی پیر دی
دا تبلیغی جماعت والا پیژنئ وې د دوی خلاف ته مال د دوی د خلاف وجه بل هیڅ نشي کېږي خو تبلیغ والا دین مفت خی قرآن مفت خی حدیث مفت خی کلمه مفت خی منځونه مفت خی او پیرانې په پیسو خی تبلیغ والا دعاګانې خلقو ته مفت کوي او دله چې لاس ورکړي چې قربان دی شمع داونه به مې نه وبوسې اما سره رامداس کې یو پیر ناست دا افریدي چې دي د خدای قمقل زه خپل افریدی یم د خدای قمقل یو دا بارډر والا ډېر قمقل دي دا تاسو سره قلا کیږي دا د خدای قمقل دي دوی چې تنخوا والی نو راشي پالګر ته کینی چې لاس مې وګوره ډېر زر به اولدار شي ډېر زر آپ 15 پاوه نور کی دي چې جمعداري پکې څنګه او ورپسې لشل ورته کې جمعدار آپ 15 پاوه نور کی چې صوبیدار بکلش بیا په او بس ورپسې جوخت صوبیدار مړه تنخال تخلاص کی صوبیدار میجر شي دا د شیخ چلی تصور ده شیخ چلی او سره او چا سره په اتانه باندې کټوای د مستو په سرکړې وا په کرای ور سره وړه نو پلار روان دی دا شیخ چلی چې په دې اتانه به کوم څه په دې بچرګ عالم اچرګ به اگای واچي بیا به په بچو کې نوم ها خرصول را خرصول چیلای بوالم چیلای به بچی خرصول را خرصول غوا بوالم د غوا بچی پای خرصول را خرصول میخه بوالم میخه پای خرصول را خرصول لسته میخه بشي زب ګجر شم بیا به خزا وکم چې خزا وکم اجره کې بناستم غټ ګجر به زوی به می شوه یا براشه وای چې بابا زبم چې ها خو چې کټوایل تلړکا سړی ورته وی بیړه د غر کشه مستو کټوای دی ماته کا هغه ورته بیړه ستا غر کشه د ما ټول کور وران شو مونږه هغه د شیخ چلی تصور دی دلته یو ساينسدانو هغه زما عقل دا نه مني چې دومره غوندې کانه راوغورځيږي او اتی کی سورې وکي دا زمونږ د ساينس ماستران چې دي دوی په دې لاره چیزونو داسې بکیږي دا د کالج الکان غریبان دا مړه په پاکستان کې ملا تعلیم شته ویا بای مې لیوانای شو په ترجمه باټینګ غړوای پاکستان نه خود تعلیم جنازه وته ده پاکستان کې ساينس کم زیاده ساينس خو په روس کې ده ساينس خو په چین کې ده ساينس خو په امریکا کې ده ساينس خو په برتانیا کې ده چې مریخ او نور اوس پوګمای سره خبرې کوي لګیا دي تاکي ساينس دې چې تر اوسه دی یو پیچکس قدر جوړ کړي د پردي ملک نه سپیر پارت چې ده امپورټ کې او دلته په ډیبره ته ټیټ کې سامان بار نه راغله تمام قابله اغا اوسپنے مسپنے اور چیسز وغیرہ دوی پہ ڈبریٹیڈ کی ہوئی ہے پاکستان کا بنا ہوا ہے پاکستان کا بنا ہوا انجن ہے ابھی تک کسی موٹر اور لاری اور جیپ کا کوئی انجن آج تک پاکستان نے بنایا ہے اگر بنایا ہے تو ہندوستان نے بنایا ہے بحری بیڑا خپل چلی گی مونگ سره یوز آزاد دے چین مونگ نہ رستو آزاد دے روس او امریکا تیریږي هندو مونږ سره آزاد دي بحری بیړې او جنگي جهازونه جوړي لګیا دي مونږه سبا الہ مونږ سره جنگي توپه خوشتا کنه جنگي توپه خوشتا کنه دا ټینکونه به وړاندې کو کنه چې جنگ راغی که خیر
کین کیږي چې دا چې زما عقل کې ناراضي، دا زما سمجھ کې ناراضي، یا زمون په پاکستان کې اوس زه کمیونست لسم دولسم به ویلې ټیزن پاس به زه جی کمیونست زه جی سوشلیست نو یا کنه زه هم ته سوشلیست یا زه هم ته خري بس خلاص خبره اوس ته خري نو زه خر سره خبرو کول والا مولا نه که انسان نو انسان ځان ته کمیونست یا سوشلیست په اسلام کې نه وي. ٹھیک ده وکه ده چې روس نظریه هغه د خدای د وجود قائل نه دي، دا کائنات دا په خپل جوړ دي. د روس په دنیا کې یو چت او لوی طاقت ته صدر او برزنیف، دا برزنیف چې پرون مردارې ده دا چارونی و مړک چا مړک روس ولې را خلاص نه کو خپل صدر چې مردارې ده دی خو خدای منی نه، نو چې خدای نه منی دا برزنیف مړ چا کو نو سینسدان کو کینکیږي کالج کې ګرځي د ام ونه یو کتا الکانو ته یو درېږي دا وګورئ د ام دیونه ته وګورئ څومره غټه ده او میوه ته وګورئ وړه وړه ده، د پیټه کدو ونه ته وګورئ وړه ده میوه غټه ده. عقل دا وایي چې پیټه کدو دیونه کې پکارو دا میوه د پیټه کدو ونه کې پکارو. دیکھو وګوره عقل داو یو تک شینامه په دا سر راو غورځي چې ټاک کې ناستو چې یا الله توبه یا الله توبه الکان ورته استاد والے وې خدای چې څکړي خې کړي کدا د دې شینام په ځای اوس پیټه کدو دلته زوړند و را غورځیدل. دا زمونږ د ملک ساينسدانان دي. دا بتاسلا ناصر خان اسلامی کیسٹ ہاؤس بیرون کچہری گیٹ اشرف روڈ سرائے فقیر خان پیښور ښار کې د ناصر خان سرار سات ملاویږي. دا تصور ممکن راغلی کورته او زیارت ته او ختم دی او 2 سپاری دي او دا سپاری در پسې چې څوک وي دومره کم عقل دي چې په 1 روپۍ تامړي پسې 2 سپاری وي 1 روپۍ ورکه یا 2 روپۍ طالبان راولي ورکول سلسل شي او ورکه 2 روپۍ دا الټا خدای سره نور ټګي کوي پری خود پریخي درته لکونه دي د لکونو جایګیر او جیداد او نقد درته پریخوي او مولا په 2 روپۍ ټرکیاله یعنی خدای له دوکا ورکه چې خدای دا 2 روپۍ دي د پلار می پیو بخا خدای وی خدا ستاسو هغه د پریدورونه یا پریدو منګي کې غنم اچولي د غنمو زکات او لاندې ته 15 روپۍ خوي اپریده زمه ما سينه چې اپریدي په خپش ز خپل درېواله اپریده ما او دا سينه چې اپریدو باندې جوړه جنډا والا اړه ده هرچا کې خاو خراب شته نه مثال نه کوټیان ټول خراب دي نو کا اپریدي لک خراب دي وکه دی لاندې اوس 15 روپۍ غوي او پاسه په غنمه چوری دی مولا لراغه چې مولا لراغه چې ملا صاحب چې زکات ته اخلاص مال دا قبول کا غنمو مولا ول چډه خدا قبول کړی نه او چې دا سه پیزار پورې لاړو بیا را پښه چې ملا صاحب چې ته ملای تیار ټیکاله خوري و دا یو روپې واخلا دا غنم بیا مال راکه چې خپل کې واچم چې برکات پکې شي مولا له خیال کو چې بلا په چې است غنم څکه دا نقد روپای والا غنم ته یوړ چې کور ته لاړو خزه ورتل دا خو دې بیا راوړ چې واخلا خزه خلای په قران چې خلای مې وټاګو ملا مې وټاګو خلای لمم دوکا ورکړو ملا لمم دوکا ورکړه وای چې څنګه وای چې 15 روپے را باندې د پیسو زکات و دا غنم را باندې د غنمو زکات و خلای ویل دي چې قبض پکې شرط ده نو غنم ولاندې 15 روپے چې غنم ملا قبض کړو 15 روپے پکې قبض شوی نو چې قبض راغی غوړه مې خلاص شوه اوس چې ما په خپل چالو کې ملانه پر روپے واخستنو دې کې د خلای څه کار ده تاسو پوه شئ تاسو هغه یې
چې پریخي درته جایګیرونه جایدادونه پیسې او بیا 2 روپۍ باندې 2 سپارې طالب لور کې په دې خدای له دوکا ورکې چې ګینه پیسې مې ورکې دا سړی قسم په خدای دې کې په دې خدای وبخ دا پیغمبري منبر دی او زما د خلینه پکې هغه ګندوزي چې څوک حکم څه په کنزلو ستړی شوم په بدو ویلو ستړی شوم حکم څه پاری پور جیل کې ومه په 73 کې نو دې اختر راغی وړو کې اختر دی قیدیانو پسې کورنا چا پسې وریجې رااله چا پسې سراله چا پسې چراله مونږ کې یو مرګره هغه پسې چرګان رااله الګ غوړو چې چرګان رااله نو سحر زه داغي بارک ته ورالم چې ورالم نو یو چرګ اوس بانګ ته ځان جوړی بانګ دا خو چې داسې आवाज غوندې आवाज دی وځي او رستونه باد نو ما هغه مرګرو ته ویل چې هلکه دا چرګ خو ناجوړه دی حلالې کوي هغې اوس خاندي چې خاندي نو ما ته مال ولې غلطه خبره مې وکړه چې ناجوړه دی حلالې کوي ویل ناجوړه نه دی مونږ سره یو سړی و چا ډېر ټوکي و د دې 400 و ډېر ټوکي و ا دې چرګ چېرته د شپې بانګونه وي نو هغه یې خوب ته نه پرېښود نو هغه تیلو بوتل راغستی دی او دې چرګ لی رستو دا د لوی او دسماتي ځای غوړ کړی دی نو چرګ به چې زور ځان له کولو نو رستو به تې باد وته اوس به ځان ته خیال کوئ چې هغه د چرګونو نه دي که نه ما ته وی چې دته بیګا پلانی خان دا چل کړی دی مال خان په خندا میزان مړ کو بس تیروت ا سړی ما پسې بارک ته راغی چې راغی ما ته مولانا مالی ها ویلې دا ستا مرګری نه دی دا مولا نو مونږ 4 مولیانو په جیل کې او 400 را سره نور قیدیان نو مونږه تقسیم کړو چې یو به اذان کوي یو به اقامت کوي یو به امامت کوي د جمعې مونځ ما ته حواله کړو چې جمعې مونځ به ته ورکړي ویل مونږ مازدیګر کې د چمن ته روزو اسې سیل کوو پام غلطه و چې ګورو دا مولا به په بانګونو شروع شي د سره مې چا د چرګ کار نه کړی پرېږدمی نه دې مولا سره ما سړی توپ زده کړه ویل والله کې پرېږده یا ورته وایه چې مونږ ناست یو نو بانګ مه وایه اوس بانګ به څنګه نه وایي هلکه د مانځه ټایم چې راشي نو بانګ به نه وایي ماښام ټایم دی او مازدیګر کې مونږ ټول ناست یو په دې کې چې دا امام صاحب داسې ودرېدو چې غوږونو ته یې ګوتې کړې دې سړي څادر لاندې پټ د تیلو بوتل راوړی او دته یې مخامخ ودرو چې ویې درول هغه چې داسې بوتل ته وکته اذان یې په ځای پرېښو منډه یې کړه چې منډه یې کړه څه چلو شو شاه صاحب ویل تیلو بوتل نه ګورئ دی خمو دا د چرګ کار ما سره هم کوي نیمه ګنټه مونږ مونځ نه شو کولی خیالم راغی نو خبره دا ده چې دا ډېر پوه حکومت دی څوک چې اذان لذان جوړ کړي رستو نه ورته په تیلو دا خاص ځای غوړ کړي یو ګیدړ په پټي کې ګرځېده ګیدړ نو یو کاغذ یې ولیدو چې اخبار پاڼه وه د بېنظیرې فوټو پې ګیدړ روچت کو چې او پرمټ راته ملاو شو ټول ګیدړان را جمع کړه ویلې پرمټ راته ملاو شو چې ګیدړان هر څومره چرګان وخوري څوک به ورته غږ سپي به ورته غږ نشي کولی ګیدړانو ویل ها ویل دا وګورئ دا پرمټ په هغې واقع د وزیر اعظم فوټو ویل راځئ د پلاني کلي کې چرګان ډېر دي
چې پاکلی ورغلی دي په چرګانو باندې دا کلی سپي ورپسې شي چې سپي ورپسې چې چا ګیدړ نه غوږ خوړلې دی او چا نه لکۍ خوړلې ده او چا نه خپې خوړلې دي او ګیدړانو منډې کړې چې منډې کړې راله دې مشر ګیدړ ته چې ستا کور روان شه تا خو ویل چې ما ته پرمټ میلاو دی که نه سپي به غږ نه کوي ویل خدای دې بنیاد وباسي د دې کلي سپي بې وقوف دي پرمټ نه پېژني